أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راځئ چې قرآن زده کړو. دا نن زموږ شپاړسم لیکچر دی چې په هغې کې به موږ انشاءالله د سورة البقرې د آیت نمبر 25-26 پښتو سره ترجمه کوو. د دې نه مخکې موږ تعوذ څه ته وایي، تسمیه څه ته وایي، او د سورة فاتحې او د سورة البقرې د 24 آیاتو د پښتو، اردو او انګلیش سره ترجمه کړې ده، او هغې سره موږ شپږ کلمې او د مانځه فرایض، د وضو فرایض دا هم موږ ویلي دي. راځئ ننني سبق ته. بسم الله الرحمن الرحیم. وبشر الذین آمنوا. الله پاک فرمایي حبیب پیغمبر علیه السلام ته چې زیری ورکه هغه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات او عمل نیک کوي، ان لهم بېشک د دې دپاره جنات جنتونه دي، تجري من تحتها الانهار چې بهي او په هغې کې نهرونه، د هغې د لاندې به څه بهیږي؟ نهرونه. کلما رزقو منها من ثمرة رزقا، پس هر کله چې ورکړي شي دې ته څه خوراک یا څه میوه دپاره د خوراک، قالو هذا الذي، نو دوی به وایي رزقنا من قبل، دا هغه میوه ده چې خوړلې وه موږ من قبل مخکې د دې نه، مطلب په دنیا کې. واتو به متشابهه، انکې دوی له بس د هغې ملتې جلتې میوې ورکولی شي. ولهم فیها، او دی به یي د دې دپاره په جنت کې ازواج مطهره، بیبیانې به وي مطهرة پاکې، وهم فیها خالدون، او دی به په جنت کې همیشه همیشه دپاره وي. اوس راځئ لفظي معنی. وبشر الذین، او زیری ورکه هغه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات او عملونه یې نیک کړي دي، ان لهم بېشکه د دې دپاره جنات جنتونه دي، تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به د هغې لاندې نهرونه. کلما رزقو منها، پس هر کله چې ورکړي شي رزق دې ته، من ثمرة رزقا، رزق دې ته دپاره د خوراک. قالو هذا الذي، نو دا خلق به وایي رزقنا من قبل، دا هغه رزق و چې موږ خوړلی و مخکې د دې نه، مطلب په دنیا کې. واتو به متشابهه، او دې ته به څه ده، مطلب د دې سره ملتې جلتې میوې به دې ته ورکولی شي. ولهم فیها ازواج مطهره، او یي به د دې دپاره په جنت کې ازواجن وي، مطلب بیبیانې ته، ښځو ته، مطهرة پاکې بیبیانې، وهم فیها خالدون، او دی به وي په دې کې همیشه همیشه دپاره به دي په جنت کې وي. خالدون مطلب همیشه. ان الله، بشک الله تعالی نه شرمیږي، لا یستحیي نه شرمیږي، ان یضربه چې د مچو، ان یضربه مثلا ما بعودتن، دا چې بیان کې مثال د ماشي، فما فوقها یا سسیز د دینه سیوه په حقارت کې، مطلب فاما الذین، هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی، فیعلمون انه الحق من ربهم، هغې ته پته ده چې دا کوم مثال دی دا د طرفه د الله نه دی. واما الذین، او هغه کسان کفرو چې کافران دي، فیقولون، نو هغې وایي ماذا اراد الله بهذا مثلا، د داسې مثال سره د الله څه تعلق. یضل به کثیره، بس په دې یوې کلمې یا په دې لږو خبرو باندې الله تعالی څه کوي؟ ګمراه کوي. یضل به کثیره، ګمراه کوي ډېر کسان. ویهدي به کثیره، او لاره ښیي یا هدایت ورکړي ډېرو کسانو ته په دې خبره باندې. وما یضل، او نه ګمراه کی به په دې سره، الا الفاسقین، مګر هغه کسان چې کوم د مخکې نه نافرمان دي. لفظي معنی که زه تاسو ته وکړم، ان الله، بېشک الله تعالی، لا یستحیي، مطلب حیا نه ورځي یا نه شرمیږي، دا چې تاسو ته پیش کي مثلا ما بعودتن، مثال له ماشي، فما فوقها یا سسیز په مثال کې د دې نه زیات یا حقارت والا یا کمزورې. فاما الذین آمنو، پس هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی، فیعلمون، نو هغې څه وایي چې دا مثال انه الحق من ربهم، او طرفه الله نه دی. واما الذین، او هغه کسان کفرو چې کافران دي، فیقولون، نو هغې څه وایي ماذا اراد الله بهذا مثلا، داسې مثال سره د الله څه تعلق. نو الله تعالی څه کوي؟ یضل به کثیره، ګمراه کوي په دې لږو خبرو سره، په دې یو دغه سره مثال سره، یا داسې څه لږې خبرې هغې سره ګمراه کوي ډېر کسان، کثیرا من زیات، ویهدي، او هدایت ورکړي به په دې سره کثیرا ډېرو ته.
وما یضل به الا الفاسقین، او نه ګمراه کوي مګر هغه کسان چې کوم د مخکې نه نافرمانه دي. د مانځه فرایض، مانځه کې ټوټل 13 فرض دي، او چې هغې کې مونږ یو مونږ نه کړو نو د هغې زمونږ مونږ نه کېږي، بیا دوباره مونځ کول پکار دي. اول څه بدن پاک، بیا دویم کپړې پاکې، دریم زمونږ چې کوم ستر دی هغه پټول، د ګوتنو نه والې تر نومه پورې دا زمونږ ستر دی، د مرد دپاره د زنانو دپاره ټول جسم د هغې تقریبا ستر دی. څلورم چې کوم ځای باندې مونږ مونځ کوو هغه ځای پاک وي. پنځم د نماز صحیح وخت، دا نه چې ټیم نیشي و مونږ په مانځه ودرېږو. شپږم قبلې طرف ته مخ کول، او د اووم نمبر د نماز نیت کول. دا دې ته نماز شرایط هم ویلی شي. او د دې نه علاوه چې کوم دغه دي د شپږ، نو هغه په مانځه کې دننه دي، دې ته شرایط وي، د مانځه نه بهر دی، هغه په مانځه کې تکبیر تحریمه الله اکبر. بیا دویم قیام، ودرېدل، قرت کول، سورت فاتحه ورسره یو سورت ملاول، که دا نه وي نو بیا فرض دي. بیا رکوع کول، بیا د هغې نه بعد 2 سجدې کول، او 14م التحیات یا قید اخیر. دا د مانځه 13 فرایض دي. امید دی چې دا نننی سبق به تاسو په سمجھ کې راغلی. که چېرې تاسو ته پکې څه قسمه مسله وي، څه قسمه پریشاني وي، یا ستاسو څه قسمه سوال وي، نو هغه تاسو زما نه کولی شئ. او انشاءالله زموږ د مخکې 15-16 لیکچرې زموږ مخکې هم شوي دي، هغه هم په یوټیوب چینل باندې، په فیسبوک باندې موجود دي. او د سبا به موږ انشاءالله د سورة البقرې د 27 او 28 آیت پښتو کې، اردو کې او انګلیش کې ترجمه کوو. خو تر ننه پورې که چېرې تاسو زما چینل نی سبسکرایب کړی، په یوټیوب باندې چینل سبسکرایب کړئ، فیسبوک پیج هم نی لایک کړي، نو فیسبوک پیج لایک کړئ چې تاسو ته ټولې ویډیوګانې په ټایم سره ملو شي. جزاک الله، خپل خیال ساتئ. الله حافظ.